السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه جهانګیر خان ستاسو په وړاندې. ګرانو کتونکو، چې خو موږ په هر اختر باندې یو نه یو ملک ته ځو شو لپاره یا یو نه یو ښار ته ځو پاکستان کې دننه، خو دا ځل زه در روان یم په غټ اختر باندې د خیره سره نوښار ته. نوښار کې یو پارک دی، هغې ته کمپني باغ هم وایي، هغې ته جنا پارک هم وایي. جنا پارک او کمپني باغ مطلب یو ځای دی، د یو ځای دوه نومونه دي که نه. هلته زموږ شو ده د اختر په لومړۍ ورځ نه ده او تر 15مې ورځې پورې ده. نو د اختر په لومړۍ ورځ به مازدیګر نه شروع کېږي 3-4 بجې، او د هغې نه پس به هره ورځ تقریبا ساعت 10 بجې نه شروع کېږي. 15 ورځې به موږ هلته یو په نوښار کې، کمپني باغ کې، جنا پارک چې ورته وایي، هلته به یو انشاءالله د اختر به تاسو سره تېرو په نوښار کې. یو نمایش او یو میله لګي، او هغه میله د فحاشۍ، د عریانۍ او د بدامنۍ یو آواز وي. نو لہذا همدغه طریقه باندې په بي کې څو کاله مخکې دغه شی شو. الحمدلله موږ علما متفق او متحد شو، د کلي د علاقې خلک راپاڅېدو او په زور شمشیر مو هغه شی بند کړو. ډېر لرې پکې خبر لارې، خو موږ هغه څیز جلدي ګنټې لپاره پرېنښود. انشاءالله د نوښار سرزمین د نیکانو د صالحینو خلکو سرزمین دی، د اسلام د غلبې سرزمین دی. په دې ځمکه باندې موږ حکومت وقت ته، انتظامیې ته دا ریکویسټ او درخواست کوو چې تاسو د فحاشۍ د اړې چې دې په نتیجه کې بدامني راځي، په دې په نتیجه کې غلا او ډاکې راځي، ول چې دغې دپاره د وسایل پوره کولو دپاره دا طبقه، د نوجوان طبقه به راځي او د کور نه د یو نه د بل نه غلاګانې کوي او مشکلات پیدا کېږي. نو لہذا انتظامیې زموږ ریکویسټ دی چې په اولین فرصت کې دی د دې فحاشۍ، د دې عریانۍ خلاف آواز او خلک په کمپني باغ کې حسم ښه ډېر وي، او خدا نه خواسته چې د دې نه څه مسله جوړه شي. نو لہذا زه د انتظامیې نه دا ریکویسټ کوم چې دا پروګرام دې ختم کړي، د دې نوټیفیکیشن دې وشي چې دا پروګرام نن نه ختم شو، او دا خلک ته په مسایلو نه اړوي. ځکه که دا پروګرام دلته کې د فحاشۍ، د عریانۍ دا پروګرام وشو، نو دا خلک پروزي انشاءالله. ځکه تاسو په سوشل میډیا باندې وکتو چې دا د دې هر چا د دې دغه کړی دی، تردید کړی چې دا پروګرام دې نه کېږي. هغه هر مکتب فکر او هر سیاسي پارټۍ سره دي، که په دې کې مذهبي پارټۍ دي، که په دې کې سیکولر پارټۍ دي، دا ټولو دا دغه کړی ده چې یاره په دغه سره چې موږ به انشاءالله دا پروګرام په نوښار کې نه پرېږدو. لہذا زه بیا یو ځل بیا د انتظامیې نه او د صوبایي ګورنمنټ نه، ځکه زموږ دوه منسټران چې کوم دي دا د ضلع نوښار دي، دی د دې د کینسلېدو دپاره، او دواړه چې کوم دي د داسې کورنونه دي، یو خو د اولیاء کرامو د کورنۍ نه دی، هغې ته خاص کر فیروز جمال بھائی ته زه ریکویسټ کوم چې هغه دې دا کینسل کړي او دا خلک دې په غم نه اړوي چې دا خوشحالیان یې په غم باندې بدل شي. دیوبندو نو مونږ دا ډي سي ته، سټیشن کمانډر ته، د ټولو عوامو د طرفه، د ټول نوښار د طرفه مونږ دا یو خواست کوو چې دا دغه بند کې فحاشي، ولې چې زمونږ ماشومان لوټ کېږي، به د دې به زمونږ د ماشومانو جیبونه هم صفا کېږي او زمونږ ماشومان بغل کېږي. نو مونږ د نوښار ټولو عوامو ته اپیل کوو کم از کم چې د دې جهانګیر خان خلاف، ولې په دوبۍ په بعض ملکونو کې خدای مونږ وشرمولو، نو اوس مو په خپل کور کې هم شرموي. نو کم از کم دا د ټولو عوامو ذمهواري جوړېږي، د علما، د سیاسي، د هر چا جوړېږي. کم از کم چې مفتي صاحب کومه خبره وکړه، مونږ دې سره شانه به شانه ولاړ یو، د کیڼ دې خبره کې هم شانه به شان ولاړ یو. دا زمونږ د نوښار خو ټولې مسلې ورځ ورځ غر کېږو. نو که دا مسلې مونږ پرېږدو شنجاب وي، نو غر کېږو، زمونږ نسل هم تباه داسې او نور هم تباه کېږي، فحاشي به جوړه شي. جهانګیر خان خو مونږ تباه کړو، په ټوله دنیا کې وشرمولو، خو کم از کم نوښار کې به نه کېږي. او چې مفتي صاحب څنګه آواز وکړي، مونږ به تاسو پسې ټول قوم به درپسې وي انشاءالله، شاته باندې یو. او ډېره ښکلې خبره ده، داسې خلک یو چې دې ته پکار دی. مفتي صاحب مونږ تایید کوو چې کم از کم زمونږ دا خلک د دې نه اوچت شي، یار تر کومې مونږ داسې خرابېږو. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. نن سهار نه چې کومه دلته په نوښار کې یو ویډیو چلیږي د جهانګیر چې کوم د فلمي اکټر دی، پښتو ډرامو، د هغه یو ویډیو ورکړې ده چې زه به نوښار ته راځم او 15 ورځې به په نوښار کې دلته میوزیک وي، دلته به میله وي، په جنا باغ کې به وي. په دې حواله باندې د سهار نه د تمامو د ضلع د علماو هغوی موږ سره رابطې وکړي او عام خلکو رابطې وکړي چې په نوښار کې په دې حالاتو کې کوم چې ملکي حالات دي، کوم چې نوښار حالات دي، په دې حالاتو کې داسې یو سړی چې کوم سړي پښتو شرمولې ده، کوم سړي د پښتو کلچر وشرمو، کوم سړي د فحاشۍ، د عریانۍ د هغې ریکارډ د پښتون په نوم باندې جوړ کړی، هغه سړی به نوښار ته راځي او د نوښار د امن دا فضا چې ده، د نوښار د دیني او د مذهبي ماحول چې دی، د نوښار د مینې او د ورورولۍ ماحول چې دی، دا به خرابوي.
د دې خلاف چې د منګه ډي سي تم زویم زه ډي پی او ته هم یم چې دا او دا زه سټیشن کمانډر ته او د سرا کنټونمنټ بورډ ایگزیکټیو ته دا خبره کوم چې په دې حواله باندې مونږه سبا هنګامي اجلاس هم د جمعیت علما اسلام راغوښتي دي او مونږه په نوخار کې چرته هم فحاشي برداشت کول نه غواړي نه به داسې میلي ټیلي چې هغې کې زمونږ د ماشومانو اخلاق تباه شي زمونږ د نوجوانانو کردار پکې تباه شي دا مونږ نه پرېږدو که ته وې زه 15 ورځې راځم زه 15 ورځې په نوخار کې دلته د قوم او د بچي ګمراه کوم قوم ګمراه کوم نو یاد ساته جنگیر خان نوخار ته به رانشي نوخار چې دا د امن فضا ده دا د علماو دا د دینی خاوره ده دا یو مذهبي خاوره ده زه تا ته یم د خپل پروګرام د کینسل کا زه ډي پی او ته هم یم ډي سي ته هم یم چې مونږه چرته هم داسې فحاشي برداشت کول نشو برداشت کولی مونږه پرامن خلک یو نوخار یو پرامن ضلع ده د ضلع ماحول دې راته نه خرابوي د ضلع ماحول دې ګډوډ کوي نه ضلع دې په امن باندې وساتي د ضلع د امن ماحول دې نه تباه کوي دلته د فنکارۍ په نوم باندې بهایي کیږي د فنکارۍ په نوم باندې دلته د خلکو بې عزتۍ نه کیږي د نوجوانان ګمراه کیږي د فن په نوم باندې دا یو فنکار نه دا د پښتون دشمن دی دا د پښتون قاتل دی د پښتون د کلچر قاتل دی د پښتون د ثقافت قاتل دی پښتانه وشرمول د پښتنو بچي وشرمول د پښتنو تورسره وشرمولي د پښتون په نوم باندې او دا به راځي په نوخار کې به د پښتون په نوم باندې د پښتو ثقافت په نوم باندې پروګرامونه کوي دا چرته هم موږ برداشت کول نشو او نه برداشت کوو د دې خلاف به موږ زه انتظامیه ته وایم چې دا شی د روکاو شي که نه روکاویږي بیا به جمعیت علما اسلام د دې خلاف بھرپور احتجاج کوي او عوام به روباسي علما به روباسي د ټول نوخار مشران به روباسي او بیا به انشاءالله د دغه جناباغ د کپنی باغ او د کچرۍ چوک چې دی په دې کې به زمونږ د دې خلاف یو بھرپور احتجاج